نو زه یو خاص برډز راواخلم، یو خاص مرغۍ، او د هغې چې کوم لوکیلیټیز دي، مطلب چې په کومو علاقو کې هغه پاتې کېږي، د هغې د اوسېدو هلته چانسز یې وایي، نو زه هغې علاقې ته بیا لاړ شم او هغه سپیسیفیک مرغۍ چې کوم ده او فوټوګراف کړم. زما نوم سکندر نواز خان دی، د سیدو سره تعلق ساتم او بای پروفیشن زه استاد یم. او د فوټوګرافي چې دا خاص طور ور بیا وایلډ لایف فوټوګرافي او په وایلډ لایف کې بیا برډز فوټوګرافي دې سره زما د 2010 نه شوق و. بس په هغه شوق کې زه لګیا وم دا وایلډ لایف فوټوګرافي مې کوله، نو دې دپاره بیا ما یو پیج هم رخ کړی دی برډز اف ساوت په نوم باندې، نو په هغې باندې هم زما زیاتره پیکچرز شیر کېږي. د برډز فوټوګرافي دپاره مخکې زما طریقه کار دا و چې زه به د سوات مختلف علاقو ته تلم، بس داسې رینډملی، او هلته چې به مې کوم قسمه هم برډز فوټوګراف کړل، بس هغه به مې ځان سره ډېټا وساتله. خو اوس ریسنټلی چونکې کار ما لږ سیسټمیټیک و، بل د مرغو سپیشل داسې خپل خاص ټایمونه دي که نه، ټایم زون ورته وایي، نو هغې ټایم کې دا مرغۍ چې کوم هغه ډېر اکټیو، نو په هغې کې یو د سهار د رڼا لګېدو نه والی او 9:30 لسو بجو پورې چې کوم دی مرغۍ لږ ډېرې اکټیو وي، او بیا مازدیګر د 3 بجو نه واله د 6 بجو پورې یا د ماښام د مانځه نه داسې نیمه ګنټه مخکې پورې دا مرغۍ چې کومې ډېرې زیات اکټیو وي، نو دغې ټایمونو کې زه لاړ شم خپل فوټوګرافي وکړم او بیا راځم. په سوات کې ډېر مرغۍ داسې دي چې د هغې اولني پکچر چې کوم دی هغه ما اخیستی، لکه په هغې کې کامن چافین چې دا یو وړوکې غوندې مرغۍ داسې د چنچڼې امره، او یو جیکوبین کوک ورته وایي، مونږ پښتو کې هغې ته تږی نوم ورته وایو. نو هغې باره کې دا خبره مشهور ده چې دا د مونسون د بارانونو نه مخکې راشي، یا دا مرغۍ چې کله علاقې ته راشي نو د هغې نه پس بیا د مونسون بارانونه راځي که نه، نو په دې وجه ورته خلک تږی ورته وایي. داسې خو په دې کې ډېرې زیاتې مرغۍ دي چې هغه پخوا زمانه کې دلته ډېرې زیاتې وي، اوس کم شوي دي. لکه په هغې کې زیاتره قسمونه چې کوم دي هغه د پیزنټ دي، موږ ته سهارني چرګان وایو. دغسې توتکر کې چې کوم دي هغه به ډېر زیات و، زموږ په دې علاقه کې د منګورې کې په دې تارونو مارونو بجلو په تارونو به ډېر زیات نست و، خو هغه تقریبا د 2009-10 نه په دې خوا باندې د هغې تعداد چې کوم دی ډېر زیات کم شوی دی. څه مرغۍ داسې چې هغه د دنیا نه نورې ختمې شوي، نو څه مرغۍ هغې چې مطلب د هغو نسل نو نه میلېږي، څه داسې چې هغه ختمېدو طرف ته نږدې شوي، او څه مرغۍ داسې چې د هغو نسل کمېدو طرف ته نږدې شوي. نو ډېرې مرغۍ داسې دي چې هغه اوس نشته، او یا ډېرې زیاتې کمې دي. نو زه په خپله زما یو کار دا هم دی چې زه به دغه قسمه مرغو پسې ګرځم او د هغې فوټوګرافي کوم که نه. د عامو خلکو او یا کم خلک چې د غریزو علاقو دي یا ښکاریانو د هغو نه زه دا د تعاون یو اپیل ورته کوم چې د دې مرغو تحفظ دې وکړی شي، د دوی دې ښکار نه کوي، د دې ښکار دې بند کړی شي، او د ګورنمنټ نه دا تعاون غواړو چې هغو د داسې قسمه مرغو دا کم چې ختمیږي یا ختمېدو طرف ته نږدې دي یا د هغو نسل کمېدو طرف ته خطرې سیوا دي، نو پکار ده چې په هغې باندې هغو کار وکړي.